الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين وباعث الأنبياء والمرسلين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين بر محمد وأهل بيت محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. دوستانو د عالمانو جامع د ټول علماء کرام موجود دي. ډیر مختصر غوندې توسل دپاره څه د دې عظیم شخصیت تاریخ کې څه کومه د قدر او د فضیلت ورمنه تېره شوې دی د زندگی باندې یو څو مختصر غوندې خبرې وکړم انشاءالله ډیر کم ټایم کې تاسو زحمت تمام کوم. دوستانو تاریخ کې ځنې داسې کسان تیر شوي دي څهغو اسلام خو پرېږه دی څهغو ټول انسانیت باندې احسان دی. غیر معصوم کسانو کې دوا کسان داسې دي څه جو کوم احسان دی نو هغه انسان عقل فکر ورته حیران پاتې شي. هغه دا دوا کسان زی او مور دي. واضح خبره دی څه کله انسان خبره د میړني علمدار کوي نو د کربلا والا څه کومې خبرې دي هغه انسان مخ ته ودرېږي او د بیبي ام البنین دغه بیبي شخصیت والا کومې خبرې دي هغه باندې څه څوره انسان خبرې کوي د کربلا خبرې انسان مخ ته ودرېږي. زه شروع وکړم هغه ټایم نه څه کله ورور عقیل ته وویلو علي او دا حسب نسب شناس و کسان شته دي اوس هم کوم کې شته دي څه هغه بلد دي هغه نسب درته ښیي او عقیل دا د هغې زمانې یو ډېر زبردست حسب او نسب شناس و قبیلې پېژندې. مولا علي ورته دوې خبرې وکړي خو دا خبرې ما ته او د ټولو خلکو ته ښیانو دپاره کوي دا ټیک دی چې هغه به حسب نسب شناس په و خو مولا علي نه خو پاسه نه وکړه او دا خبرې وطن پاته وه خو د دې دپاره چې دا خبرې تاریخ نقل کی او دا خلکو ته ورسیږي خپل ورور عقیل ته یې چې ما پاره ښځه وکړه خو داسې خاندان نه چې هغو کې دوه صفتونه موجود وي. یو داسې وي چې هغه زړور ډېر وي بهادر ډېر وي شجاع ډېر وي داسې نه چې پلار یې شجاع وي داسې چې هغه ټول شجاع وي. اوکې چې څوره خلک دي هغه ټول شجاع وي ټول بهادر وي. او دویمه خبره دا دی چې هغو یو بل صفت دا وي چې هغه وفادار ډېر وي. دا دوی خبرې دیو جنا اصل کې خبرې نه خبره راوځي چې انسان
کردار کې د دوو شیانو ډېر اثار دی دوستانو. د هر یو انسان کردار، خوی، خصلت، خبرې اترې، نشست، برخاست، څه شی دي که معاملات دي کې د دوو شیانو ډېر اثار دی. یو د هر یو انسان کوم جنس دی غور کې ډېر اثار دی. څه د پلار نیکه کوم خصوصیات دي که غا دی بچي ته را منتقل کېږي. جنس ورکې ډېر اثار دی دي کې. د ما نیکونو څه کوم خوی و غا یو خوی خو به خامخا ما کې موجود وي. ځکه یی که نه څه خپله څه کله ته کوم کردار کې د تا له کوم کارونه دي، د تا کوم کردار دی کیدای شي خلکو نه پټ وي، خو دا د تا بچیو ته منتقل کېږي. ده دې دپاره خپلو بچیو باندې رحم وکړه. داسې یو نیم حرکات، یو نیم دغه داسې دا ته ما کوه ته یې څه مانه خال نه دی خبر، خال نه وي خبر، خپلو لمسیو بچیو خو باندې ته رحم وکړه. دا یو شی دا ډېر اهم شی دی دوستانو مو زندګي کې. د انسان کردار کې، د انسان عمل کې دغه پلارانو نیکونو والا څه کوم خوی دی، غا خصلت، غا خویونه دی بچي ته غا منتقل کېږي. ځکه مولا علي اکیل ته یې څه ما پره زړور خاندان، بهادر خاندان، شجاع خاندان څغو کې هغه صفات ورکې موجود وي. مو کسونه څه ځینې کسان وي څغه ته وکسې څغه سپک خوی کوي، سپک خلک وي که نه پاته لګېږي څه دي ته دا شعر منتقل شوی دی چې ته نه. یو دا شی. دویم شی غا د انسان ماحول دی دوستانو. کوم ماحول انسان ته فراهم شي که کیدای شي چې د نیکونو والا کومه سلسله دی غا ډېره برابره دی، کې څه شک نشته دی، خو چې کوم ماحول دی ته اوس کې فراهم شوی دی غا ماحول داسې ماحول دی چې غا ماحول به د دې انسان باندې د دې کردار باندې غا غلط اثر اچوي. او به هر حال څه کله ورور اکیل ته وویلو خبره ډېره نسته نو کله یې څه اکیل ته وویلو چې راته لاړ شه، خو دینه مخکې څه یا وخت سره شوی نه دی د بیبي ام البنین وخت سره شوی نه دی څه د دې پلار خوب ولیده. دا تنکیح المقال کې ذکر کړی دی څه کله پلار خوب ولیده څه ډېر مروارید دي او ډېر قیمتي مور زبرجد دي، مروارید دي څغه د راپرېوځي د ما لمنې ته د راپرېوځي. یو کاس ته ورته راشي او یې څه ډېر روشن کاس دی چهرې نه غا د راشي ورته چې د یو مروارید ما ته راکه. دا دیو پلار ورته خوب کوي چې د مروارید خو به تا ته زه دیر کم، خو دې مقابلې کې به ته ما ته بیا څه شی راکړې، څه شی به راکړې. که ته پیسې راکړې نو پیسو خو د دې قیمت نه دی. سبحان الله. انسان حیران پاتې شي چې بیبي ام البنین د هغې بیبي څومره قدر او منزلت دی. چې هغه کس ورته خوب کوي چې ته ما ته د مروارید راکړه، تا ته به زه سعادت دنیا او آخرت سعادت په تا ته زه دیر کم، او تا ته به زه داسې سعادت دیر کم چې قیامت پورې به بیا خلک یادوي. دا حیران و چې دا څنګه خوب و، خو بس پوه نه شه خوب باندې. فاطمه بنت یا حزام دی ځنو تاریخونو کې دا حرام لیکلی دی، انګلیش کې مولي دغه کې حرام لیکلی دی. او کلبیا نامه فاطمه دی. دی خپله هم خوب ولیده. خو کومې ورځې خوب ولیده؟ هغې ورځې خوب ولیده چې دا یو داسې قوم و ده د کلبیا چې دا کوم خاندان و دا خپل بهادری او شجاعت سره وفاداری سره دوره زیات مهمان نواز وو چې خپل استاد نه دا خبره اوریدلی وه چې کله اکیل راغله دغه حجرې ته چې کله راغله نو 3 ورځې چې چوکان راغله د اکیل پورې نه چې چوکم غیول ما راغله و به دا تپوس ورنه نه کول سره خیر وي ته څنګه راغلی نه دا تپوس پې نه کول 3 ورځو پورې 3 ورځې ولماستیا تېره شوې 4مې ورځې بیا تپوس کول څه خیر و څنګه راغلی دوره وفادار خال وغه د بیبي ام البنین خاندان والا. بهرحال څه کله دا لاړ دی اندی درو شپو کې دی بیبي خوب کتلی دی. خوب کې کسی څه اونګ یې میاشته راکوزه شوه د ما لمنې ته
او 3 ستوري راکوز شو 3 ستوري راکوز شو. ځنې خوبونه داسې وي که چې هغه ډېر ښه تعبیر وي. قمر بني هاشم کن قمر کا قمر هغه اونګې هغه میاشته هغه یې څه دا د ما کوت ته راکوزه شوه. دا خبره کوم ټایم کې کوي؟ هغه ټایم کې کوي چې کله مور ورسره خبره کوله. موږ پښتو غوندې رواج و که نه، چې ډایرکټ پیلور ته نه ویلو، مور سره خبره وکړه، مور به بیا بچي سره خبره کوله. هغه ټایم هغه ورته خوب تېروي. د ام البنین هغه ټایم کې ورته خوب تېروي، ورته وایي چې ما خوب ولیده چې یوه اونګې د میاشته د هغه د راکوزه شي د ما لمنې ته، او ټول وطن یې رڼا کړی دی، او ورسره 3 نور ستوري دي چې هغه هم راکوز شي او ډېر د پټ کېږي. او بیا یی دا خبره تنقیح المقال کې هغه ممکني لیکلی دی، او دا شعرونه یې ورسره بیا لیکلي دي. بیبي یی چې ما کله خوب لیده، نو خوب سره سره یو هاتف غیبی آواز ما اوریده، او هغه غیبی آواز کې د ماته یی چې بشرا کې فاطمه بسادات الغرر بثلاثة أنجم وظاهر القمر أبوهم سيد في الخلق بعد الرسول كذا جاء في الخبر. نعرہ حیدری او چې دا هاتف غیبی مو ورسه اوریده، داسې آواز مو ورسه اوریده، څه اونګې دی او 3 ورسره ستوري دي، او بیا د اونګې او د ستوري د دیو کوم پلار دی مولا علی نه یې هم ابا سلامدار او هم ورسره نور 3 غرونه، هغه 3 ستوري د دیو کوم پلار دی. ابوهم سید فی الخلق، سید فی الخلق قاطبه مکمل څه څوره مخلوقات دي دغو ټولو سردار دی. دا خو بعد الرسول، رسول د بعد کذا جاء فی الخبر، او حدیث کې هم داسې خبره راغلې ده. دا خبره مور ته اوس کې تېروي. پاته لګېږي چې د مولا علی دې بیبي ام البنین سره څه کوم واده دی، دا څه غیبي خبرې دي. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، نعرہ حیدری یا علی. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. زیادہ تنگ نشو. بسم اللہ. همدا بیبي څه بیا دی د مولا علی زړه ته بار بار کومه خوشحالي راوستل غواړي. هغه علي چې هغه ټایم کې ویلو خلکو ورنه کله ورنه تپوس کول کن چې مولا د ګیرې ته خضاب اوس کې نه لګې، اوس ته ودم کړی دی او خضاب ورته ولګوه، او د مشرکان به ډېر خوشحال شي، کفار مکه کوم دي دا به ډېر خوشحال شي چې مولا علی اوس کې بوډا شوی دی، دا اوس کې هغه جنګ نه خطا شوی دی. هغه به ورته څه ویلو، هغه خبره به کوله چې واما حزني فسرمدون. کله چې ورمنه زهرا دفن کوله خاورې اچولې هغه ټایم کې لیز واما حزني فسرمدون، ما کوم غام دی بس دا همیشگی دی، دا او دا غم بس نه ختمیږي، بس دا شروع دی، دا څوره پورې زه زنده وم، دا ورمنې څه کوم غم ما زړه باندې لګولی دی بس دا غم دی، دا به غم وي اوس کې. دی وجې نه چې تاسو یو څه خضاب نه لګاو. خضاب کوم دی دا د زینت علامات دی، او زینت هغه کس کې چې چا زړه خوشحال وي. او ورمنې غم سره مولا ته څوره تکلیف رسېدلی دی. دا 202 خطبې کې چې یې و اما حزني فسرمد، د شپې به ځان داسې تېروم او چې کوم حزن دی هغه خو بس سرمدي دی، همیشه به وي او دا ختمېږي نه. هغو شرایطو کې بیبي ام البنین دی ورمنې کومې طریقې سره کوم کردار سره هغه باندې دا 2-3 خبرې وکړم او خبره زه ختمه کړم. هغه دا دی چې د دې بیبي څو خصوصیات وو. دا داسې نه وه چې عام ښځه وه، داسې د عام ښځه نه وه. مختلفو تاریخونو مختلفو کتابونو دا لیکلي دي چې ادیبه
دا شاعره وه، عالمه وه، عاقله عاقلمنده ښځه وه، او د دې مور په باره کې هم داسې یی شعرونه خو دې شته دي که څلور قبرونه بې جوړ کړو، خبره تاسو زده دی که شعرونه بې ځان سره کوم ویلو. او همدا څه کوم صفات وو، دا ټول صفات میډاني علمدار ته، میډاني علمدار همداسې نه وه چې موږ ذهنو کې څنګه څه ناست څه بزغه شجاع و او بستوره ورڅخه وه غوسه وه هر ټیم نه. غنم څه یی څه عالمون مجتهدون، غا عالم و، غا اجتهاد مجتهد و، او غا بیا دوره زیات عابد و، څه بین عینیه اثر سجود، د سجدو دغه اثار و، ټنډې باندې کومه نښانه وي اثر سجود و، دوره زیات غا عابد و، او غا سراسري غا شاعر هم و. شاعر دین هم پاته لګېږي څه هغه ټایم کې زه کله زخمي و که کله زخمي و څه لاس ورنه کاټ شي هغه ټایم هغه شعرونه دي که څه قسم په خدای څه زه به تا نه لاس ونه کړم وغیره وغیره. هغه ټایم کې ورسره هم زبردست شاعر هم و. بل صفات دی ورمنې غا ایثار اور قربانی دی. ایثار معنی باندې پوه یو واسم ټول پوه یو ټول علماء جمع دی. ایثار دی دی ایثار اور احسان دی کې فرق دی. احسان اور ایثار کې فرق دی. دوا ګیلسونه یخې دي که اردو کې اوبه یخې دي. غا بس ته کله څه ستړی راغلی ما ورته اردوا راغلم ستړي بس یو ګیلاس مې تا ته دېر که یو ګیلاس مې خپله وڅښل دا احسان دی. دا و که چیرې یو ګیلاس اوبه دي ما ونه څښلې غا ټولې مې تا ته دېر کې غا دې ته یې څه ایثار. ورمنې همداسې وکړو بیبي ام البنین څو کسان دي چې هغو نسل ختم شوی دی کربلا کې غنه یوه دا ورمنه هم دی دا بیبي ام البنین هر څلور بچي قربان کړي دي. خو بیا یی څه و ابنایی د ما کوم بچي دي غا ومن تحت الخضرا د شنه اسمان لاندې څه څوره دي د فداء لابا عبدالله الحسین. دا خو نه ځکه چیرې دا ما بچي او دی اسمان لاندې څه وکلهم څه شی هم دي دا ټول حسین نه قربان کړي. ځکه خو یې خپل ځان څنګه زنده که مولا حسین وجې نه. یو بل شی آخري شی ویم او بس دغه دا دی څه د دې بیبي کې د اهل بیتو د امام معصوم په مخ کې څه کوم آداب دی که آداب غا ډېر انتهایی درجې باندې وه او غا ادب وجې نه چې دا کوم منزلتونو ته ورسېده چې هغه امام صادق علیه السلام والا حدیثونه پړاو کې دي ورمنې په باره کې انسان حیران پاتې شي. هغه اوس کې نشم ذکر کوی بیا خبره ورسره ډېره سترېږي. خو ادب دوره اهم شی دی که آداب څه د چا ادب وکړي بیا د امام معصوم ادب څه وکړي هغه کوم ځای ته رسېږي هغه د یزید لښکر نه راووځي او مولا حسین سره شاملېږي. ته سره یوه ادب سره څه کله هور شهید راغله مولا حسین ته لیاره ونیوله هغه ځای کې څه کله مولا حسین ورته ویلو هور ته څه ای هور تاسو خپل مونځ وکړو او موږ خپل مونځ وکړو منځه د بعد به بیا سره خبرې وکړو همداسې دی که هغه ټایم ورته څه یې هغه دا سوچ وکړه څه نه د زهرا زویه حسینه زه تاپسې مونځ کوم او دښمن دی ښه راغلی د حسین دښنې دپاره دی هغه ټولې خبرې به وجود اوسیز نه د زهرا زویه حسینه زه تاپسې مونځ کوم. بیا هغه د بعد څه کله هغه ورته ویلو چې سکلت که امو که تا باندې مور وژاړه ورته ویلو هغه ورته څه ویلو جواب کې دغه مور د مولا حسین مور دغه دوره ادب یې وکړه ورته یې ځکه دي عربو کې چاند ما مور نه ما خستې وی که نو هغه به بیا خپل جواب لیدلی و د دې کې څخه تا ما څنګه جواب ورکول خو د تا مور سیدة النساء العالمین دي د ورمنې بچی نو آداب د ورمنې آداب یې وکړه او اکثر دنیا دی اوس کې یادوي او د حسین اصحابو کې شمار شو او ټول همداسې وو د کربلا شهیدان ټول همداسې وو. کله چې ته کربلا تاریخ پړاو کې
کربلا تاریخ کې دوستانو ته وکسه د ار ایو شهید ولا خبرې څه کله ته وکسي هغه ریج څه کله خو میدان ته وتلی دي میدان ټیم کې غټیم کې کله څه خبرې کوي د خنو سره هغه ادب وکسه مولا حسین مقابله کې دغه ادب وکسه غځي ایچو کم د سینې څه زه د پلانکی زیم زه د پلانکی زیم د سینې ټول یې څه امیر حسین و نعم الامیر د ما امیر حسین دی د کربلا شهیدان یو شهید ټول هم داسې څه د ما امیر هغه حسین دی دغه مقابله کې څه کوم ادب وه دوستانو دا ټول ادب څه دي ورمنې کې کوم دا ادب موجود دی اول ورځې نه څه کله دا ورمنه راغله کور ته غټه څه کله نامه خو فاطمه وکړه د مولا علی درې ښځې داسې څه خو نامه فاطمه وکړه فاطمه بنت رسول و دا فاطمه بنت حزام و اور فاطمه حنفیه دا حنفیه کوم مور و خو کله یې څه ورته نامه اخیستلی څه فاطمه یا څویمه ورځ دی بیبي ام البنین ورته یې څه یا علي ما ته دا نامه مه اخله ځکه څه کله ته دا نامه واخلې دا اوړکي دي جو د خپلې مور پسې سترګې غړول شروع کړي دا هغه ورځ دی څه همدې ورځې نه یې بچي نه دي پیدا شوي مولا علي ورباندې ام البنین نامه چېږدوله ورته دي څه تا ته به پروردګار ډېر زړور بچي درکړي ام البنین د بچیو مور د نارینه بچیو مور بیا دی ادب نه دی نه پاته لګېږي دوستانو دی خبرې ته سوچ وکړو څه دوره حد پورې دا ورمنه یوې ورځې یی میړني علمدار ته څه غټی میړني علمدار عمر 11 کاله و څومره وه 11 کاله عمر یې و ورته یې څه بچی ته دا سوچ ونه کړې څه ته د مولا علي بچی دا سوچ ته ونه کړې دې وجې نه څه تا کې اور حسن او حسین بیبیانو کې ډېر فرق دی هغه د بیبي بچي دي او ته د وینځې بچی یاد وساته کله څه تا ته حسین آواز وکړي نو ته به بیا دوه کارونه کوې یو کار به دا کوې څه ځای نه به اوچات شي هغه آواز سره غلامانو غوندې به سر ټیټ کې هغه د بعد به بیا به څه خبرې کوې ځکه یوې ورځې ورمنه ورته یې شریکة الحسین ورته یې زما میړني وروره راشه کله څه راغله میړنی راغله نزګیر شو میړنی علمدار ورته یې بیبي ورته یې میړني ته ورته یې څه ورور علمداره ما ته سترګې راوچاتې کړه سترګې وکسم میړني څه وکړو بیبي ته سترګې ونه غړولې اول یې مور ته سترګې وغړولې دا ادب و اول یې مور ته سترګې وغړولې مور ورته یې څه د بیبي حکم دی او سترګې اوچاتې کړه کله یې سترګې اوچاتې کړې ورته یې څه میړني وروره تا ویلې سترګې دومره سرې شوي دا څه چال دی ورته یې څه بیبي نن څویمه ورځ دی څویمه شپه دی څه ما خوب نه دی کړی ویلې وروره تا ته څه تکلیف دی تا ویلې خوب نه راځي تا ته څه تکلیف دی یې څه خورې ما کله څه اوبه راوړې مولا حسین ته پلار مو سترګې غړولې او پلار مو د یې څه میړنیه وروره میړنیه بچیه تا ورته څنګه اوبه راوړې خوشحالي سره داسې ورځ به وي چې دا حسین به تا ته اواز کوي او ته به خوبیولی وي ته به ورته اواز نه وې ورکوې ته به ورته جواب نه وې ورکوې مولا حسین ته ورته یې څه میړنیه وروره اوس په قرار خوبونه کوه هغه به بیا کربلا میدان وي اوس په قرار خوبونه وکړه دوستانو د بیبي ام البنین دا ټول صفتونه د ادب صفتونه دا ټول میړني علمدار ته داره منتقل شوي دي کله څه دا قافله راغله دا دوې درې خبرې وکړم کله څه قافله راغله راواپس شوه مدینې ته کله بشیر اوازونه کولو څه او یثرب ولاو د یثرب د مدینة الرسول و دینه ما بداله کو قتل الحسین بکربلا مولا حسین کربلا کې شهید شوی دی بیبي ام البنین خپل لمسي ته یې څه بچی ما بوزه ورته ده د څه یې کله څه بشیر ته راغله بیبي ام البنین راغله ورته د یې څه بشیر ته د کوم حسین نه یې کوم حسین شهید شوی دی
ورته یې چې د رسول الله بچی حسین د ورمنې زهرا بچی حسین هغې چې دا زه څنګه منی شم دا خو نشي کېدی دې وجې نه څه مېړنی علمدار وي یا بس علمدار وي نو بیا څنګه کېږي چې نه ته پوهې نه شوې خبرې باندې بیبي مېړنی علمدار غنه مخکې شهید شوی دی هغه ورته ویل چې نه بشیره ته خبر نه یې ته پېژنې نه مېړني علمدار سره چوک مقابله کوی نه شي مېړني علمدار سره چوک مقابله کوی نه شي بشیر ورته ویل چې نه بیبي تاسو نه زه معافي غواړم خو دا د کتاب الفاظ دي چې مېړني علمدار سار باندې کله چې څټ نه ګورز ولګېده او هغه بیا په زین باندې ایسارېدی نه شه بیبي ام البنین ورته ویل چې بشیر تا خو همدا خبره خو د تا والا غلطه دی چې هغه د یوه ګورز والا کوم ګزار دی هغه نشي ایساروی ته نه خبر زه د علمدار مور یم چې هغه څومره زړور دی هغه څومره طاقتور دی ورته یې چې نه بیبي لاسونه یې هر څه پرې شوي وو دوستانو تاریخ یې چې بیبي داسې وتړپېده دې خبرې سره بیا نه تپوس کوي چې بشیره ما ته بیا ته دا خبره وکړه چې کله چوک اوچات ځای نه پرېوځي نو هغه د لاسونه لګوي ما ته دا وویل چې مېړني علمدار اول لاسونه ولګېدو سار یې ولګېده که سینه یې ولګېده بشیر صاحب چې کله خبرې وکړې هغه د بعد بچي ته یې چې ما بوزه د رسول الله روضې ته بوزه ورمنه به راغلې وي د حسین ستړې خور به راغلې وي ما ته د شام خبرې تېرېږي دوستانو چې کله بیبي ام البنین راغله شریکة الحسین ته مخامخ ودرېده کله یې ورمنه وپېژانده نو یې چې بیبي ام البنین خاورو باندې کېناسته دا دغه آدابو خاورو باندې کېناسته او ورمنې ته یې یوه خبره وکړه ورمنې ته دې یې څه ورمنې واده علي لورې د تا سار ویښته دوره لږ ساعت کې دوره لږ ټیم کې د سار ویښته د ویلې سپیر شوي دي ورمنه د ورته ورمنه د ورته مور ام البنین شیبتنی المصائب د شام والا مصیبتونه د شام مصیبتونو زه زړه کړې د ما ویښتې سپین کړې دي دوستانو د هغې بیبي نن د رحلت ورځ دی بیبي فضا یې چې زه راغلم بیبي زنکدن حالات کې دی بیبي ام البنین زنکدن حالات کې دی او زه راغلم ما ورسره څو خبرې وکړې ما ورته ویلي چې بیبي ام البنین تا خو حسن و حسین پرورش کړی دی تا خو د ورمنو پرورش کړی دی د تا کود کې خو ورمنې کټې شوي دي تا مولا علي سره ډېر وخت تېر کړی او ته ما ته داسې خبره وکړه چې هغه ما دې دنیا او آخرت کې په کار شي اخر کې ما ته یوه خبره وکړه چې هغه خبره تا نه زه زده کړم بیبي ام البنین د ورته یې بیبي فضا دا خبره زده کړه چې السلام علیکه یا ابا عبدالله الحسین مرګه ساده پورې حسین په ورنه کې